د 400 د امن جرګې په ضلع کې د امنیت په ځای کولو لپاره اقدامات دوامدار دي او په دغه جرګه کې ورځ تر بلې عام خلک سره خواش شاملېږي. د 400 د امن جرګې مقصد په سیمه کې امن په ځای کول، د منشیات په ضد مبارزه کول او په خصوصي توګه په ځوان کور کې د معاشرې د بهترۍ لپاره شعور را بیدارول، د قبضه مافیا او سودخورو خلاف आवाज اوچتول دي. نن په 400 کې د امن کمیټې د سوري لاندې یو غونډه شوې چې پکې د ضلعي صدر حاجی وحدت خان د 400 د نائب صدر کرسۍ لپاره د سماجی کارکونو په خواني سیاستوال حاجی بنارس خان راهي وټاکه. حاجی وحدت خان وایي چې دوی په علاقه کې د امنیت پځې کول لپاره خصه کوي. زه د خپل ضلع صدر حیثیت باندې منیجر صاحب چې کوم دی زموږ مشر دی دغه د ضلع نائب صدر اناونسمنت کوم دا به زموږ د امن جرګې خیبر پختونخوا نائب صدر وي نن نه، او ان شاء الله موږ دا د امید لرو چې زموږ کوم د امن جرګې خیبر پختونخوا مشر دی بانی دی سید کمال شاه بچا دغه چې کوم ویژن دی او زموږ د امن جرګې خیبر پختونخوا ملګرو چې کوم ویژن دی هغه ویژن باندې موږ سره پوره ولاړی او کار بر سره کوي. معاشري چې کوم برایان دي کاغه منشیات دي ایس پروش دي سود دي نور ذاتی کارونه چې کوم دی په معاشره کې کوم ځای کې ظلم کیږي هغه خلاف موږ ودرېږو په هغه په आवाज کې موږ ټاکل شوی نائب صدر خاغلی حاجی بنارس خان راهي د جرګې په ضلعي صدر حاجی وحدت خان د اعتماد اظهار وکړو او د نائب صدر په توګه په ټاکلو د خغه مننه وکړه. الف خان اورا دا همیشه د 400 نه پښتون قوم او د علاقې د خلکو په هر طریقه سره مرسته کړې ده. په 400 کې امن کمیټي جوړه شوه. زه د سره ان شاء الله زوم د یو ملاتړم د په صدب مشره کې و موږ هم دغه هلې ځلې کوو. زه الریډي په بعض تنظیمونو کې انوالو یم په دې سلسله کې سار کینو ماقام پورې دا روغه او دا سولې راولو. زه امید لرم چې دا ډېر ښه کار وشو چې 400 کې د امن کمیټه جوړه شوه. د ریپورتونو مطابق د خیبر پختونخوا په شمول نور ضلعو کې سماجی او قانوني مسایل په زیاته شمیره کې موجود دي او د هغې د حل لپاره د امن کمیټې پرنګ تنظیمونه کار کوي چې د ډېر حده پورې په ډېرو مسلو قابو مومي. دا مهال امن جرګه خیبر پختونخوا کې په 19 ضلعو کې تنظیمونه لري چې مشري صوبایي صدر سید کمال شاه بچا کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400